الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم حاضرینو د دې برچا اوسیدونکو او د راو شهرنا راغلو ملګرو، څنګه زمانه مخکې مفتی صابر تاسو ته وویل چې دا درس 15 کاله مخکې شروع شوی و. دا درس روانو او اختتام ته ورسېده. دای محنت وکړ، د الله کتاب یې وښودو، د الله کتاب بچا اورېدلی، چا به زده کړی، چا به پې عمل کړی، څوک به د عمل کولو اراده کوي. دا ټول اجر او ثواب دی چې کله الله دا قبول او منظور وګرځوي. زموږ دعا ده چې الله دې دا عمل د دی قبول او منظور وګرځوي او الله دې دا د آخرت دپاره د اجر یو ذریعه وګرځوي. نن د هغې اختتام و. زمانه مفتی محمد صابر ټیم اغستی و. زه څه ورځې بهر وم، په سفر وم، د قطر او د تایلینډ په دوره باندې. واپس چې رالم نو مېلمانه وو، اوس هم سهار مېلمانه وو او د هغې د وجې لږ ایثار شوم. په دې اختتام کې ما خپله حاضري لازمي ګڼله چې صرف حاضري وکړمه، شرکت وکړمه او زما هم پکې څه لږ غونډه کې حساب په دې اجر او ثواب کې شي. الله دې زما دپاره هم ذریعه د نجات او د کامیابۍ وګرځوي او چا چې په دې کې حصه اخیسته نو الله دې هغوی له اجر عظیم ورکړي. هر یو انسان چې نو هغه له یو څو څیزونه پېژندل ډېر اهم او ډېر ضروري. یو دا چا خپل رب پیژني چې زما رب څوک دی، زما خالق څوک دی، زما الہ او حاجت روا څوک دی. نو د هغه سره هغه معامله هغه طریقه کوي چې په هغې باندې الله خوشحالېږي او چې الله پې خفه کېږي نو هغه کارونه نه کوي. دویم دا چې انسان په انسانانو کې خپل دوستانو پیژني چې زما دوستان شته فلانې فلانې چې دا کارونه کوي نو هغه زما دوست دي. او دریم دا چې هغه خپل دشمنانو پیژني چې زما دشمنان هم شته او زما دشمن څوک څوک دی هغه هم ورته معلومي. نو کله چې انسان خالق پیژني، د هغه صفات پیژني، د هغه د رضا د هغه د خوشحالولو لارو پیژني او بیا انسانانو کې دوستانو پیژني او دشمنانو پیژني نو دا انسان بیا کامیابی د هغه دنیا هم ښایسته او د هغه آخرت هم ښایسته. او کله چې انسان الله نه پیژني نو د هغه دنیا هم تباه شي او د هغه آخرت هم تباه شي. او کله چې انسان په انسانانو کې بل دوستان نه پیژني او دشمنان نه پیژني نو انسان هم کامیاب نه وي، په هر چا اعتبار کوي. نو دشمن روان کې او د شپې چا د جوارو کې مړ کي کاندې ته وګورځي په غار کې ووجدي
او یاره په دوکای بوتله او دوکا دا چې دشمن ته دوست ویلی او چې دوست ته دشمن وایي نو هغه هم همیشه تاوان کوي یو سړی خیر خوایي هغه ورته د خیر خبره کوي د فایدې خبره کوي او دی ونه مني نو وروستو بیا پچتاوه کوي وروستو بیا ستومانه وي چېرې ما ته د خیر خبره کړې وه د فایدې کړې وه او ما هغه نه ونه منلې ځکه د تاوان او ځکه د نقصان کې رالم نو هغه هم د هغه د نقصان شي قرآن کریم کې الله دا درې واړه لارې ښیي دا هم ښیي چې خپل اله خپل خالق وپېژنه دا هم ښیي چې خپل دوستان وپېژنه او دا هم درته ښیي چې خپل دشمنان وپېژنه کله چې قرآن کریم ختموي اول کې قرآن کې د دې سوره فاتحه کې ذکر وکړي چې ستا خالق ستا اله ستا حاجت روا الله دې چې دستانې وړ دی الحمدلله هغه الله دې چې هغه رب دی رب العالمین هغه دې چې رحمان الرحیم مالک او بیا دوستان او دشمنان هم درته وښیي چې ستا دوستان صراط والذین انعمت علیهم او ستا دشمنان هغه دي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بیا په قرآن کې د هغې تفصیل شروع کی واقعات ذکر کوي تاریخ ذکر کوي اخیری کې دې راولي چې بیا درته هغه درې واړه راوالي او بیا درته وښیي نو اخیری درې سورتونه دي سوره اخلاص ده قل هو الله احد سوره فلق او سوره والناس دي نو په سوره اخلاص کې درته خالق الہ ښیي چې ستا الہ څوک دی د هغه صفتونه درته ښیي چې هغه وپېژنه او هغه کارونه وکړه چې هغه پې رضا شي او پې خوشحاله شي او په سوره فلق او سوره والناس کې درته دوستان او دشمنان ښیي چې ستا دشمن څوک دی دی وپېژنه د ده نه علاوه د ټوله دنیا دوستان دي او دشمن به پېژنې او د هغه نه به ځان ساتي او د دشمنانو سرغړونه د دشمنانو سردار د دشمنانو مشر د دشمنانو کارخود هغه درته ښیي چې هغه شیطان دی کم یو سړی چې د هغه په لاره روان دی نو هغه ستا دشمن دی کم سړی چې د هغه خبره مني کم زنانه د هغه خبره مني هغه ستا دشمن دی او د هغه نه ځان ساته دا لنډ مطلب د دې درې سورتونو دی سوره اخلاص کې درته الہ ښیي چې ته خپل الہ وپېژنه چې هغه څوک دی مشرکین رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي انصب لنا ربنا موږ ته د رب نسب بیان که څوک دی نو هغه ورته رب ښیي چې رب څوک دی الہ څوک دی حاجت روا څوک دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله آیاتونه راولېږل او په هغې کې هغه ورته وښوده قل هو الله احد زما پیغمبره دی ته ووایه والله احد هغه الله چې تاسو یې منئ د تبوسې کوئ نو هغه یو دی وهو یو معنی دا ده قل هو الله احد زما پیغمبره دی ته ووایه هغه الله چې تاسو یې منئ نو هغه یو دی یا هو ضمیر شان قل هو الله احد زما پیغمبره وایه شان دا دی الله دی یکی یو څنګه یو دی یو غزوم یو توم یو بلوم دی څنګه یو دی
دا سے یو دے اللہ صمد اللہ دے بھی نیازا الصمد ما یسمد الیہ فی الحوائج صمد آغا ذات دوئی چاہتا جڑا فریاد کی گی مصیبتونو کی پچاس تکلیف راشی نو آغا تا جاڑی کاغا پیغمبرانو کاغا اولیاؤ کاغا عام خلقو کاغا بادشاہانو بلکہ کاغا مشرکینو مو چه کلا براگیر شو بیا بے اللہ تا جڑل او قرآن کے ام داغی ذکر کئی چه کلا برائی کشتائی کی کین اصل کشتائی بروانا شوا او چپی برالی او ڈوبی دل با نو آگئی باوی اس اللہ را مدد کئی نو بیا بے اللہ را مدد کو انبیاء اللہ تا جڑل یونس علیہ السلام وئی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین ستان بغیر بلحاجت برکا ان کے نشتا پاک دی صدارنا انی کنتو من الظالمین زد آغا چانے مچ اسباب نجات ورسکا کم دی گورا پیغمبر دے و اللہ تا جاڑی اللہ تا محتاج دے زکریہ علیہ السلام پیغمبر دے او زیئے نشتے اللہ تا جاڑی وزکریہ اذ نادا ربہو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین حضرت زکریہ علیہ السلام وی اللہ ما یوازم فریدا تو گورد وارث ورگا ان کو نے فاستجبنا لہو اللہ وی ماہ دعا قبول کا ایوب علیہ السلام نے ناغا فریاد اللہ تا کئی بادشاہان اللہ تا محتاجی الصمد آغا ذات توئی چگت جڑا فریاد کی گی مصیبتونو کے نو زما رب زما الہ دے 400 کرتا محتاج دے یو عالم وفات کے دا ناغا اشعارو لکل زما شرینو میں ہو ناغا اشعارو لکل اوی زما دا شعرونا دا پہ یو تختو لکی یوی لگوی ناغا ہوئی الہی لقد اسباد زیفکا بالسرا وللضیف یاکن ان کل کریمی اللہ ستا بندہ پخاورو کی سباک او دا ہر ملما قدر دی عزت من سخی تو عزت من ذاتی زگنانگار راغلے ما او تا سخر ملما عزتی نمال با عزت راکے الہی لقد اسباد ضیفک فی السرا وللضیف یاکن عند کل کریمی فہب لی ذنوبی فی قرائی فإنہا عظیم ولا یغفر بغیر عظیمی زمانی غرر گناہو ندی استاد ذات ام دیر غٹ دے دا غٹ گناہو نا بغیر دا غٹ ذات نا بل سوک نشی قبلو لے علماء ورطا محتاج دی پیغمبران محتاج دی بادشاہان محتاج دی الصمد ما یسمد الیہ فی الحوائج لم یلد ولم یولد ندا اللہ نائب سے نا اللہ دچا نائب دے ولم یکن لو کفوا احد نشتہ دے اللہ لا پا مثل اللہ باندی اوتان آغا ذات چاگا الہ و حاجت روایت آغا حیثیت او خود تعلق دا آغا سر جوڑ کا او چاگا سر تعلق جوڑ کے بیائی چاہتا حاجت دیجئے شاعر وہی فَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ ارمان دے اللہ چھ زما استارو گوے طول مخلوق سردی زماروانوے پروانشتے اللہ چھ تاثر میں روگوے فَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ
وبيني وبين العالمين خراب فليتك تحلو والأنعام مريرة وليتك ترضى والأنعام غضاب. ارمان دے اللہ چترا تخوگ وے طول خلق دی تارخ وے نسبے کڑے وے کله چې ستا تعلق د الله سره جوړ شو بس دا ستا لپاره یو لوی مقام او یو لوی درجه ده او په دغه تعلق بیا اثرات مرتب کیږي چې الله سره کله تعلق جوړ شي الله وایي زه فلانې محبوب ګڼم اسمانونو کې چغې شي موږ یو محبوب ګڼو ځمکې ته آواز راشي ځمکې والا وایي موږ هم ورسره مینه کوو او چې الله وایي زما بدې شي نو کده ځان ډیر زبر جوړ کړی خدا هر چا بدی شي ځکه چې الله وایي زما بدی شي نو بیا اسمانو کې چوي زمونږ بدی شي او زمونږ ته آواز راشي دی وایي زمونږ بدی شي نو ځان به زبر کوي او به د هر چا بیا بدی شي تعلق د الله سره جوړول پکاري او دوست او دشمنو پیژانا دې دوه صورتونو کې درته دشمن ښایي داغه نه علاوه ټوله دنیا دوستان دي خداغه نه پناه غواړه هغه څوک دی قل اعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق وا پیغمبر پناه غواړم پر رب سلونګي زرا من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې پیدا کړي دي ومن شر غاسق اذا وقب د شر تیارې نه کله چې پرېوځي ومن شر النفاثات في العقد د شر د بوګوونکو نه په غوټو کې په مجالسو کې چې زمون خلاف پراپګانډي کوي وکړ غوټي ته وایي مجلس ته وایي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نه کله چې حسد کوي ځکه حسد بغوځي چې زړه کې هغه ته ټول قرآن خلاص کې خو هغې نه مني ځکه د هغه په زړه کې حسد یو بغوځي نو الله موږ د هغې نه وساتې حسدګر بنیانو مې او حسدګر پیریانو کې وي الله موږ د دشمنان نه بچ کې بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وا پیغمبر اپنا غواړم پر رب د خلقو ملک الناس واقدار د خلقو الہ الناس حاجت روا د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چې انکی پټنا چا پټ راځي وسوسې چې الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې خلکو په زړونو کې وسوسې اچي سینو کې وسوسې اچي زړه سینه کې من الجنه والناس هغه د پیریانو نه یو کله بنیانو نه ځکه چې وسوسې اچي ستا خلاف پراپګانډي کوي حسد او بغض کوي دا د شیطان مرګري دي دای نه دی الله وساته نور دی ټوله دنیا دوستان دي نو دا درته وښیل چې د خالق سره خپل تعلق جوړ کا دا درته وښول چې دوست او دشمنو پیژنه قرآن صرف د دې کتاب نه چې دې کې د آخرت ګټه دې کې د دنیا هم ده تا ته دوستان او دشمنان ښیي تا ته د ژوند لارې ګودرې ښیي ځکه علامه اقبال وایي تو نه میدانی کې آیینی تو چیست زیر گردون سر تمکینی تو چیست تا ته پته نشته چې ستا عین د دې شین اسمان د لاندې څه شی دی کتاب زنده قرآن حکیم حکمت او لا یزال استو قدیم هغه قرآن دی چې د حکمت لا یزال او قدیم دی په دې ملک کې قرآن وو جماعتونو کې په تاخونو کې پروتو کورونو کې وو ناوی به راوستا پلاس کې به ولا قرآن ورک مولیانو څنګه قرآن وو خو قرآن خودل نه وو په قرآن پویا کېدل نه وو قرآن په دې ملک چاوینا الله رحم وکړ او په دې کلی کې الله شخصیت پیدا کړ چې هغه د خدای کتاب خلکو ته وخو
نن نارینه او زنانه د الله کتاب زده کوي او د الله کتاب ښیي د هغې نه یو دا درس و الله دې دا همیشه دپاره دا درسونه آباد لري او الله دی له اجر عظیم ورکړي چې دی په دې کې خپل محنت ځان وکړو او بیا دې ټول کلي کې ځای په ځای جوماتونو کې د قرآن درسونه دي هر جومات زمونږه مدرسه ده هر کور زمونږه مدرسه ده او په هغې کې د الله د کتاب درسونه روان دي زمونږ دعا ده چې الله دې دا درسونه همیشه دپاره آباد لري صابر مولي صاحب د دوی والده والد صاحب نور چې څومره وفات شوي دي الله د هغې مغفرت نصیب کړي زمونږه په دې کلي کې مشران کشران چې کوم وفات شوي دي الله دې ټولو هغه جهان ښایسته کړي او الله دې قبرونه منور کړي اوس چې کومې زنانه په دې درس کې شریکې وې هغې ته دوپټې په سرېږي نو دعا وروسته وکړو دعا اوس وکړو نو هغې دې بیا خپل دغه کوي که بیا به څه پته لګي موږ ته به څه پته لګي دعا وکړئ چې الله د ټولو کورونه د خیرونو او برکتونو نه ډک کړي چا چې ورته قرآن ښودلی دی او چا زده کړی دی چا د هغې سره ملګرتیا کړې ده خپلې زنانه درس له رالېږلي دي الله د ټولو کورونه د خیرونو او برکتونو نه ډک کړي الله زمونږ ټولو نه هغه اعمال څرګند کړي چې زمونږ رب پرې زمونږ نه رضا شي الله دې موږ د بدو اعمالو نه وساتي او الله زمونږ نیک اعمال صادر کړي چې په آخرت کې زمونږ د نجات ذریعه وګرځي او الله خپل رحم و کرم په موږ باندې وکړي د چا څه حوایج او ضرورتونه وي الله دې په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي د چا اولاد نه وي الله دې نیکان صالحان اولاد ورکړي د چا مالي مشکلات دي الله دې هغه حل کړي د چا روزګارونه نه وي الله دې ورله صحیح روزګارونه ورکړي او الله زمونږ د ټولو نه هغه اعمال څرګند کړي چې زمونږه ذریعه د نجات وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.